د پاکستان امنیتي سرچینو داوا کړې ده چې په تیره یوه میاشت کې د خیوات په بېلابېلو برخو کې د عملیاتو په مخال یو کم دېرش ترهګر وژلي او د هغوی څخه یې په لویه کچه بهرنۍ وسلې ترلاسه کړي دي. د اتوار پر ورځ بېلابېلو پاکستاني رسنیو د امنیتي سرچینو له قوله ویلي چې په وژل شوو ترهګرو کې زیاتره د افغانستان سره تعلق لري. په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو دا تورونه په کثرت سره تکرار کړي دي چې د پاکستان په خوره کې ترهګري له افغانستان کېږي، خو په افغانستان کې واکمن د طالبان حکومت مدام دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. امنیتي سرچینو ویلي دي چې په 16 مای د بلوچستان ایالت د ګوب ضلع په سمبازه سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو په ضد عملیاتو کې 3 وسلوال وژلي او د هغوی څخه ماشینګنې، ټوپکې، لاسي بمونه او امپور او RPG راکټې هم ترلاسه کړي دي. همدغه شان امنیتي سرچینو دعوه کړې ده چې په یو کم 13 اپریل خیبر قبایلی ضلع کې ترسره شو عملیاتو کې 4 ترهګر وژل شوي او د هغوی څخه امپور 1 AK وسلوختم وسلې او چودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. د سرچینو د دعوی لامل په 15 اپریل په خیبر کې په نور عملیاتو کې 3 ترهګر وژل شوي او د هغوی څخه هم بهرنۍ وسلې امپور AK وسلوختم ترلاسه شوې ده. سرچینې زیاته کړې ده چې 22 او 23 اپریل په میاشت شپه کې امنیتي ځواکونو په هند کې د عملیاتو په مخال 3 ترهګر وژلي او یو یې ژوندی نیول او کوم ژوندی ترهګر چې نیول شوی د هغه پیژنګلو د یو افغان وګړي په توګه شوی ده. سرچینې دعوه کوي چې دغه عملیاتو کې هم له ترهګرو بهرنۍ وسلې M16 امپور AK47 او لاسي بمونه ترلاسه شوي دي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو وخت په وخت دعوه کړې ده چې افغانستان کې د امریکای او د ناتو نه پاتې شوی وسلې ترهګرو ډلو ته په لاس ورغلي دي او ترهګر اوس په دغو وسلو پاکستان کې روانکاري کوي. خو د افغانستان طالبان حکومت بیا دا دعوه ردوي او وایي چې افغانستان کې لا ناتو او امریکایي ځواکونو پاتې شوی وسلې د طالبانو د حکومت سره خوندي دي او په عامو بازارونو کې نه دي پلورول شوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.